السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جمعیت علماء اسلام ملګرو ډېر ډېر سلامونه ورته کوم. په سوات کې چې راکمه دماکه په پولیس باندې شوې ده، نو موږ پې د زړه د کومې نه ډېر زیات دردمن یو. خو صلاحت شاه چې راکمه ویډیو کړې ده په پی ډي ایم حکومت باندې، نو زه خو د پی ډي ایم سپورټ نه کوم، صحیح ده، زه د جمعیت سپورټ کوم. دا یو خبره ځان سره په نوټس کې واخلې. خو بیا په دغه کې دی د مولانا صاحب تصویر لګولی دی، نو یو قسم له مولانا صاحب دی وخت کې د پی ډي ایم سربراه دی، نو زه به پی ډي ایم یادوم. تاسو ما سره د خبرې اورئ، بیا دته ثبوت ورکوم. السلام علیکم مرګرو. سوات یو ځل بیا په وینو سور کړی دی خلقو د خپل مفاد دپاره، ځکه چې سبا د سپریم کورټ نه چې کومه فیصله راځي نو کیدای شي هغه د عوام په حق کې راشي، ځکه چې الیکشن د آئین او د قانون مطابق به کول غواړي. نو د هغې د وجې نه دو په سوات کې د حالات خراب کړل، دماکه یې وکړله. اوس دې قوم ته دو دا خبره کوي دا خو د شارټ سرکټ د وجې نشی ده، او چې راغلله نو اوس یې دا دهشتګردي شروع کړله. نو دا خبره هم د دو د افسوس ده. د ده دا خبرې تاسو اورئ، اوس ما سره د سوات د ریډي آی جي دا خبرې اورئ، بیا خبرې کوو. उनकी जो वो असेसमेंट है फाइनल, वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये कोर्ट में अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कोर्ट में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे ब्लास्टिंग हुई है, क्योंकि एक्सप्लोसिव जो हमारा ब्लास्ट हुआ है वो सीटीडी की इस बेसमेंट वाली कोर्ट से हुआ है। बाहर से कोई इस तरह का अटैक या बाहर से खुदा न खास्ता कोई इस तरह की कोई और सुसाइडल उस तरह की कोई भी एविडेंस हमने पूरा ये छानबीन करके पूरा क्राइम सीन इंस्पेक्ट करके और अपने एक्सपर्ट से एनालिसिस करके, तो वो ऐसी कोई एविडेंस नहीं आ रही कि बाहर से कोई खुदा न खास्ता अटैक हुआ है या बाहर से कोई सुसाइडल आया. ملګرو د دوانو خبرې تاسو اورېدې. اوس چې کم مشر دی د پولیسو هغه یو شان خبره کوي، صاحب په سعودیا کې ناست دی هغه د ګېډې نه بل شان خبرې کوي، صحیح ده. نو ډومبې خو صلاحت شاه ته ما ته ثبوت خیره دی، ځکه چې سوشل میډیا ته دې راوړې ده دا خبره، نو ثبوت پخې مکمل ثبوت سره به خبره کې کني ویډیو ډیلیټ کا. یوه شوه. بله خبره دا ده چې که ته ما سره اختلاف لري او که ته ما سره تنقید کې، که په ما تنقید کې او که ما سره اختلاف لري، نو دواړه به دلیل غواړي. په کم دلیل ما سره اختلاف لري، په کم دلیل ما سره ته په ما تنقید کې، صحیح شوه. اوس د اختلاف دلیل به زه درکم چې ته ما سره په کم دلیل اختلاف لري. نو ته ما سره خو اختلاف نه لري، ته مولانا فضل الرحمن صاحب سره اختلاف لري ولې چې هغه عالم دی، نو ته د عالم سره اختلاف لري، دا خو د اختلاف. خو پرس کو تا د پی ډي ایم حکومت باندې دا تنقید نه بلکې تا په مکمل دغه کړی د ورچولې د چې دوم دی کړی دی، نو ته بس ثبوت وخې. اوس به زه دا خبره کوم ستا د خبرې په جواب کې چې ګوره عمران خان د یهودو ایجنټو او هغه مونږ له تختې نه راګزار کو. نو اوس عمران خان صاحب چې کوم ایجنټان ساتلي دي نو دا کار دو کړی دی، خو صرف په پی ډي ایم حکومت باندې ورړی د هغې بدنامي کوي. نو دا ستا د خبرې جواب شو، صحیح ده. مونږ الحمدلله ګېډې نه خبرې نه کوو، ولې چې شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د عمران خان په حکومت کې په چړو باندې 35 د چاکوانو ګزارونه هغه په سینه باندې ولګېدل، مونږ په عمران خان نه ده وروړولې، صحیح ده. ولې چې د عالم غل نه معلومیږي، صحیح ده. بیا ستاسو ډېر زر غل معلوم شي، بس په پی ډي ایم حکومت یې ورته کې چې په پېښور کې کومه دماکه شوې دا هم پی ډي ایم حکومت کړې ده او سوات کې هم د کړې، نو ته به ثبوت ښې انشاءالله. چې ثبوت نه ښې که نه نو سوشل میډیا د ګتو بګتو کار نه دی. بله خبره دا ده چې تا داسې خبرې سوشل میډیا ته راوړي دي چې په هغې باندې د علماو هم اختلاف تا پیدا کړی دی، ته ټول عمر نفرت خورې. او بله خبره مې ورته دا کوله صلاحت شاه چې د یاد له راضي او ذهن کې دي، نو په دیر کالونه کې شهید ملت اسلامی یا شهید ختم نبوت فاتح پنجپیریت د پنجپیریانو پلار او د وابیانو د بریلیانو پلار، خو خصوصا د پنجپیریانو د پاره تندر الشیخ رحم الله حقانی شهید رحمت الله علیه چې دغه په مدرسه باندې د دستربندۍ په ورځو کې دماکو شوله د عمران خان په حکومت کې. نو مونږ خو په عمران خان وروانړول چې د بخاري صفې شهید شولې، قرآن شهید شو، په وینو کې لت پت شو، مونږ په عمران خان خو وروانړول. او ته د اختر د خوشحالۍ ورځې، نو هغې نه زیات د خوشحالۍ ورځې کېدای شوې فاضلان پرغېدل. هلته کې تا ولې ستا د یو پی ټي آی ورکر د خولې نه نه دوتې. نو ګوره لږ تمیز ده که ثبوت پخې انشاءالله. ثبوت نه ښې
نو دا څه دغه نه چې ته به راځې او ته به یو پارټي ټارګېټ کې یو حکومت په ټارګېټ کې څوک به د کې لرګي درو منډي. بله دا خبره چې داسې کار دی چې علي خان به تا پسې کنځل کړو نو یقینا زه په دغه وخت کې علي خان به ته غلطي ځکه جوړه چې علي خان به ستا مور پلار ټارګېټ کړي غلطي کړې ده ولې چې ستا مور پلار دا خبرې نه دي کړي. ستا مور پلار به یو درانه پښتانه خلک وي خو ستا شان کم اصل چې پیدا کړي بیا هغې م یادېږي. نو زه مور پلار به دې ډېر قدرمن وي الله یې درته ژوندي لري که ژوندي وي او الله هم خوشحاله لره خو د کم اصل سړي د وجې بیا مور پلار هم لاړ شي. دا د اګتو بګتو د دوڼو کار نه چې ته زما تصویر راوالې چې سر کې منګز نشي والو هغه پسې راوالې چې دا کار کوي او دا دغه کار کوي. نو دا د اګتو بګتو د دوڼو لطیفو کار نه دی. ها په دوڼو په لطیفو نه خلاصېږي ثبوت پوښی چې ثبوت در سره نی ویډیو بیډیلیټ کې ګینې کني که نه نو دا رور مې داسې کار دی ته به سوشل میډیا ته داسې خبرې راوړي څوک به د کې لرګي نیغ درو منډي. ملګرو دا ویډیو ورسوئ. والسلام.